او کیمپ هم د خپل اختتام طرف ته روان دی. نو زه دا یو دوه درې ملګري مختصر خبره کوي، بیا به چیرمین صاحب اخري کې اختتامي خبره کوي. نو زه الف خان ورته خواست کوم چې هغه مختصر الفاظو کې د خپلو خیالات اظهار کړي. الف خان. بسم الله الرحمن الرحیم. پرېکړې ښه ده دغه ژبه په چاړه قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی دي شي. د ټولو راغلو مېلمنو، ملګرو، تاجرانو، سیاسي مشرانو د خپل طرف نه او بیا د محمد یونین افجرالف څخه طرف نه شکریه ادا کوم. او ټولو ملګرو ته دا وایم چې دې وخت کې د چارسدي ټول صحافیان متفق دي، متحد دي د یو کرپ، د یو بد اخلاقه ایمس په ضد باندې. او زه نن په دې مقدم یم چې په دې هسپتال کې کومه مافیا ده بله وه چې دلته کې د چارسدي چوک ته راوتلي وو. زه د دې انتظامي نه دلته کې بېجلسو ولامي د هغوی نه غوښتنه کوم چې په دغه کې کوم احتجاج کې کوم کسان راوتي وو چې سرغونه یې دلته کې دغه خالد عثمان دی یا دلته کې په دغه بلډ بینک کې کوم ماشومان یې کېنولي دي. د دې هسپتال هغه د سره چې کوم د ملازمین نه دي او د کمیشن دپاره د هغوی په ضد دې کاروي وشي. کوم چې په شیم شرټ کې دلته کې د اپریشن تیټر نه یو ځان ته ډاکټر وایي نیمچه ډاکټر هغه راوتلي دغه فردوس د هغه په ضد دې کاروي وشي. او زه دغه کې دغه کرپ یې بسته یم چې لاس ته اخلاص او توره دې تېره ته خدا وې چې زه به د چارسدي خلکه سموم، خو چې د چارسدي خلکو څوک سم کړي دي نو هغه سم ګرځي او هغه بیا د دې پښتونخوا نه لرې تللي دي. بله زه دلته خبره کومه چې کوم اسمبلۍ ته مونږ نمونې لېږلي، نمونې ورته وایم ټولو ته مونږ دعوت ورکړی و، خو دوی چېرې عوامي نمایندګان وو. هغه وزیر قانون دی، هغه سابقه وزیر قانون دی، هغه دغه امپیګان دي. نو سبا به دې قوم ته تاسو مخامخ کېږئ، د دې قوم نه تاسو ډغستې دي. دې چارسده کې مونږ اوسېږو، تاسو په خپل علاقه کې ستاسو دغه خدمتونه مونږ کړي دي، مونږ هم درله ډېر دروغ او رښتیا ویلي دي. نو سبا به دې خلک له راځئ د ستاسو جواب څه دی چې یاره وزیر صحت خفه کېږي، ته یو وزیر صحت نه خفه کول غواړې او د چارسدي دوه شپېږه خلکه او د چارسدي صحافیان خفه کول غواړې. نو نن دې د چارسدي دا صحافیان خفه کړي دي، تاسو له مونږ دعوتونه درکړو، پکار دا ده. خو تاسو چېرې عوامي خلک وې، عوامي خدمتګار وې، عوامي خدمت هم کول وخته، نو دلته کې به نن موږ سره په دې کیمپ کې په دې لمر کې ولاړ وې. نو زه سخت مزاحمت ته دغیم کومه او زه د خپلو صحافیانو لوړو د فیض محمد صاحب او د زاهد صاحب، د اسد حسین طوفان، طارق صاحب، دلته شاه صاحب ناست دی او دلته کې صدیق الله صاحب د هغې ډېره مننه کوم. او خصوصي چې کوم دی د اسماعیل ډېره زیاته مننه کوم چې دلته موږ سره دی په دې هر څه کې. او بیا شاقدر صحافیانو چې کوم دی د شاه صاحب عطا الله شاهي صاحب په مشرۍ کې ماشاءالله شاه صاحب نوم اخیسته، عطا الله شاهي صاحب په مشرۍ کې چې موږ سره په دې کې کوم څنګ په څنګ ولیدل. خو دا ټولې چارسدوالو ته یم چې دا موږ عوامي مسله روچته کړې ده. زموږ فیض محمد نه چې کوم دی د دې چارسدي د ایم ایس داسې کس پیدا پرېږي چې هغې ولې دې دفتر ته نه دي رالېږلي. خو دلته کې هسپتال چې کوم دی شړ پاتې شو، نو موږ قانوني مسله روچته کړې ده. خو موږ پکې دغه شانتې قیدګۍ خو موږ پکې دغه شانتې په حزب بیجا کې ساتي. نو دا څه لومبنۍ مسله نه ده. زموږ صحافیان ټوله بیا هم تیار دي، بیا هم تیار دي، بیا هم تیار دي. خو د چارسدي په خلکو باندې سودابازي، کمپرومایز او بلي باندې خلک یې چې کوم دي نه یو تیار. نو انشاءالله زموږ به دا تحریک ته روان دي. زموږ ملګري مایوسه نه دي، ډېر دي په دغه هسپتال کې وي، موږ ورته په دې چوک کې یو او دې هسپتال ته ورځو. او دا هر ادارې افسر ته وایو چې په صحافي باندې قطعا نه منو. او دا نن چې کوم اواز دی دا د چارسدي د ټولو صحافیانو اواز چې کوم دی محمد یونین افجرالف اوچت کړی دی. او انشاءالله دا اواز به سر ته رسي. دغه اجازت اخلم او بیا یو چې یو وارې د ټولو راغلو ملګرو چې کوم دی مننه کومه. دغه شعر وایم چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکمه. دا زموږ د سرپرست چې کوم دی مفلس نوراني صاحب شعر دی. او دا زموږ دغه صحافتي خلې ځلې چې کوم دي د اوس نه دي، دا 68 روان دي. دغه موږ پکې دا راغټ شو او د دغه ځای نه چې کوم دی موږ دغه
چل زده کړی دی او روان یو او شاته هم چې کوم دی نو دغه تکړه تکړه صحافیان دي او د دوی په سر باندې چې کوم دی د غلط او د کرپ سړي ګریوان ته ولاړ چودري چارڅدي خلکو لپاره او اوس خو انشاءالله نور هم ورته دا وایو چې هغه نورو ادارو کې دا وایو چې چېرته هم کرپشن کېږي نو خپله قبله دې دوسته کې